یو پستر ګړون سړی و سپینګیري چغې وی ای خدای مو بخه زما نامیل پروت که چا مونتی مالی راکړي ای خدای مو بخه زما لور ده زه چې حج له راتلم هغې لور مې پیسې جمع کړې وې په یو روپۍ زما لور دلته ماشومانو ته سبق ښیي د قرآن شریف هغې وله ته تحفې تحایف ورکړې وې په یو روپۍ پیسې جمع کړې زما لور ده چرګې خرڅې کړې دي چرګواګې خرڅې کړې دي په یو روپۍ ځان له پیسې جمع کړې وې ډېر مسکین یم او لور مې مسکینه ده مال یې دا پیسې راکړه چې بابا حج ته دې لاړ شه او مال امیل راوړه نو دا مې د هغې په هغه پیسو امیل اغوښتې او رانه روک شو داسې په زارې غریب لګیا دی په حرم شریف په جومات کې په مکه کې چغې وایي زه چې اوس لاړ شم زما لور به سترګې نیولې چې پلار مې راغی د حج نه ماله به امیل راوړي او زه چې سامان وسپړدم د لور امیل به پکې نه لور به مې څه وایي خدای مو بخښه که دا زما امیل په یو روپۍ زما لور جمع پونچي کړې ده او ما وله د امیل پې اخېستې ده خدای خاطر وکړې که چا مونتې ماله خپل امیل راکړې ابن عقیل وایي چې د دې سړي دا چغې مې واورېدې او دا فریاد مې واورېده زړه مې نرم شو ما برمنډه کړې باباجي امیل نښه پته هغې راتار څو خو امیل مې ورکړه چې دا امیل ما مونته رها دا خپله باباجي هغه وخت سره 1500 درهم یا روپۍ هر څه چې راوویسته چې هم بچې دا واله تا خو زما لور به ما ته په لاره کې ولاړی د امیل ته زما خو دې بیړه پار کړه مهرباني وکړه ما وی نه ما د الله دپاره کړي زه خو دا خو ستا امیل و ما ومونته او تاله مې درکړه دا ما د خدای دپاره واله دلته پیر تاریکې راغلي و پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیره یو ظالم یو ګمراه سړی و ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیوه د هغه دی وروره خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښود چې ټوپ پې کړي چې چا به ونیو بس دا وي د هغه دی او مارغه دی وایي که خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردی شی دی او هغې د خر بچي به وې د جینکو متعلق وی جونه دي ګلونه دي بویاوه او ښکلا وه لکه ګل چې سړی بیه یو ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې هم ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وی جونه دي ګلونه دي وی بویاوه او ښکلا وه وایي د خر بچیه به دا ملایان صاحبان خدای زمونږ علمو لم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسه لالو دی د حلال رزق د ګټلو د هغې د برکتونو خبره مې کړې وه نن هم درته ویم چې په حلالو کې څومره برکت دی مونږ خلق خو په دې سوچ کې یو چې مال ډېر پیدا کړو دې ته نه ګورو چې دا مال په حلاله ګټو که په حرامه ګټو او شیطان مونږ ته دا خشته کړي دا مردار او دا حرامه دا مونږ ته ښکلې ښکاري خشته ښکاري او ډېره ښکاري برکت به پکې نه دا ذهن کې واچوي دا به وځي خو په خرابه لاره به وځي او یا به تا نه پاتې شي ته به ترې ځې په منډه به ترې ځې په یو درز به ترې لاړ شي ته به په تمې چې مال خو مې ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی په یو درز به دنه لاړ شي چې مال حلال وي لږ وي الله به دې خوشحالي په ژوند کې به دې برکت وي په دې رزق مال کې به دې خدای پاک برکت اچي زموږ د دین په دې کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی د ټوله دنیا پیژني مشهور دی ماشومان هم وایي د بخاري شریف ختم دی او بخاري شریف او بخاري شریف دا چې کوم عالم لیکلی دی هغه ته به امام بخاري وي په دې وجې دې کتاب ته بخاري شریف وایي او امام بخاري ورته په دې نسبت وایي چې دی په بخارا کې پیدا و بخارا په ازبکستان کې یو لوی ښار دی زه ورته تللی د تاشقند نه ګاډي ځي بخارا ته نو سمرقند لار کې راځي دا سمرقند تقریبا په نیمه کې دی د بخارا او د تاشقند تقریبا 4 غنټې په موټروی چې مزل وکړي نو سمرقند به راشي بیا د سمرقند نه 4-5 غنټې مزل چې وکړي بیا سنګل روډو چې موږ پې تلو نو بیا بخارا راځي نو دی په دې بخارا کې پیدا دی
علم یې شروع کو خدای پاک ته ډېر لوی عالم جوړ کو یو متقی انسان ته الله جوړ کو داسې شخصیت چې د هغه کتاب له د صحت په معیار کې یو ډېره لویه درجه ده په ټولو کتابونو کې معیاري کتاب او نن یې ټوله دنیا لولي تر څو چې دا بخاري شریف چا ختم کړي نه نو موږ ورته مولا نه وایو عالم ورته نه وایو او چې تر څو یو ښه د بخاري شریف نه ویلې نو هغې جینۍ ته عالمه نه ویلې کېږي د علم دارومدار په دې بخاري شریف دی دا ولې دله خدای دونه دغه ورکه برکت وجې ډېرې دي زما وروڼو یوه وجه دا ده چې دی وی ما ته پلار ډېرې پیسې پرېښې وې او د مور په اجازت هغه پیسې ما ټول د علم په طلب کې ولګولې نن سبا پیسې څوک په علم نه لګوي نن سبا مونږ سره چې څومره پیسه ده نو مونږ یې په دې خپلو بچو لګو خو د دنیا په تعلیم د دین په تعلیم نه دا بچې به مونږ نن په پېښور کې داخلو ابټاباد ته به بوځو لاهور ته به بوځو مری ته به بوځو په غټو غټو سکولونو کې به داخلو او ښې ډېرې پیسې به پې لګو خو د دنیا دپاره اوس هم ستاسو ماشومان چې په سکول کې دی ته نه ګورئ څونه پیسې دی د میاشتې او د لارې څونه د ټرانسپورټ خرچه څونه ده او د کتابونو څومره خرچه ده په یو ماشوم د 3,000 5,000 نه واخله ونیسه 5,000 اوس نشته تر د 1,00,000 روپو 2,00,000 5,00,000 روپو پورې خلک د میاشتې خرچې کوي دی ولې پې کوي د ده دا سوچ دی چې د پې د ولګوم نو سبا به مې دا بچې غټ نوکر شي د دې نه به زیاتې پیدا کړي سوچ په ذهن کې دقه پروت دی د دین دپاره مونږ په ماشوم 15 روپۍ نه لګو دا سوچ هم شته چې دا بچې د دنیا دا تعلیم وکړي دی به غټ افسر شي ډېرې به وګټي څونه به وګټي ډېرې په څونه موده کې په دې 50-60 کاله ژوند کې او چې کم د دې ژوند د ختمېدو نه پس د قبر ژوند دی د قبر نه پس د محشر میدان دی 50,000 کاله ورځ او د هغې نه پس نه ختمېدو والا زندګي ده د دې بچي دپاره د هغې ژوند سوچ نه کوم چې زه دې په هغه ژوند کې افسر جوړ کړم او هغه ژوند یې ښه دی د دې سوچ والا کوم چې دا دنیا ژوند یې ښکلي شي دی به غټه تنخوا لي دی به غټ افسر شي د دنیا ژوند به یې ښکلي څونه به ښکلي دی خو چې فارغېږي د دې سکول کالج نه نو د 25-26 سال نه مخکې و دی فارغېدی نه شي دی به سکول وی د سکول نه پس کالج به وی یونیورسټي به وی پی ایچ ډي به کوي دی به ام فل کوي دی به ایم ایس سی کوي دی به ایم ایس کوي دی به بی ایډ کوي ایم ایډ به کوي دی به ډاکټر جوړ شي څونه وخت به پده لګي کم از کم 25 سال واچوه نو چې 25 د دره ژوند نه لرې کې ژوند به څونه شپېتو یو کالونه خو نن زیات ژوند شته نه دغه 50 کاله زندګي پاتې شوله چې ورسي دغه 40 کاله زندګي پاتې شو چې لا ورسي دغه 80 کاله زندګي پاتې شوله چې ورته ورسي چې دا تعلیم ته لرې کې نو د 80 کالو د ژوند د خشته کولو دپاره په د څونه پیسې ته لګې لیکن وروستو چې د قبر زندګي ده ورشه د موږ پلاران نیکونه د هغې نه مخکې چې پکې پراته دي کله به قیامت راځي دا د قبر ژوند او د هغې نه پس د محشر ژوند او د هغې نه پس بیا د آخرت د دوزخ یا د جنت ژوند نه ختمېدو اوله نه خشته کې په هغې پیسې نه لګي د خو ته دې بچي سره ظلم کې دې بچي سره ته زیاتې کې چې لږ ژوند والا خشته کې ډېر ژوند والا نه خشته کې جومات ته چې استاد له ماشوم راولې سپاره م وله څوک نه دي ماشوم اکثر پلار ته وایي بابا وایي هغه استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه او نورو وړو له خو یې ورکړه بیا دې جومات ته مه ځه بل جومات ته ځه سپاره وله نه د 50 روپو سپاره وله نه په 100 روپۍ قرآن شریف ملاویږي په 200 اوله نه جومات نه مفت هغې کې وایي سبق او چې د سکول نه راشي نو ټیوشن دی وله نیولي مازدیګر نه پس ماښام نه پس ټیوشن لی لګي یا ټیوشن کلاسز دپاره لګي کوچنګ کلاسونه کېږي په پېښور یو ځای بل دی لیکن خپل ماشوم له دی یو قاري ونه نیوه چې قاري صاحب مازدیګر ماښام راځه او زما د هلکانو دې بچو ته قرآن ښایه غریب به نه 3-4 روپۍ تنخوا غواړي موږ انصاف نه کوو د خپل ژوند سره
مونږ د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کړ د خپل ژوند سره مونږ انصاف ونه کړ الانصاف من نفسک ما د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کړ ما قسم په خدای بچی سره ظلم وکړ زیاتې به ورسره وکړ ما ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې دا ور واچوله چې بچی ګورې خر چې د خر نه کمې غوږ یې د پرېکولو دی هغه تربور ته دی وګوره که نه موټر کې ګرځي لینډ کروزر کې ګرځي بنګله دقسې به ته هم پیدا کې که دا دی ورته د تربیت تاول نه ورکړی چې ګورې بچی د بل پیسه خوړل مرداره د ګورې دې نه به ځان ساتئ بچی حرام گناه ده ګورې لږ وخت به دې خشته شي ډېر ژوند به دې تباه و برباد شي حرامونه به ځان ساتې که یو ماشوم تاله د کور ته پلیټ راوړه او ته د پلیټ کم دی هغه غلا کړی دی قاشوغ یې د بل کور نه غلا کړه پیاله یې د بل کور نه غلا کړه او راویړه او ته دا کم ځای و دا مې بار ومونته او ښه مضبوط ته لګاو کړه تا د چا وې چې کور ته راوړه مرداره خوري حرامه خوري که د بیا غلا وکړه نو یاد سات خو چې ته وایې زما بچی څونه هوښیار دی او صفت یې مو کې وره پیاله یې راوړه قاشوغ یې راوړه بار جام نو دی به سبا بل دی ډاکه کوي بل دی به ډاکه کوي بل دی به ډاکه کوي که دا ماشوم ما ځان سره د ګوتې ونیوه او سار وختي مې جومات ته بوته امام صاحب لا چې کېنه ملاس د امام صاحب زما دی بچی او تم کېناستې قرآن شریف ته واغېسته تام نفل کولو دی بچي ته دې کتل چې دی قرآن زده کوي دا ښه نه ده چې داسې څادر دې پیچولی سبا ته پوډري جوړ شي سبا ته نشی جوړ شي نن ستاسو د بچو نه نشیان جوړ شوي دي آیسو والا جوړ شوي دي پلار تم پته ده مور تم پته ده ولې راتو رات باچهی ده راتو رات کروڑ یې وګټلي 2 کروڑ یې وګټي 3 کروڑ پته راته شته چې ورشوت په جیلونو کې پراته دي چې دا داغ پیو لګي چې دا آیسو والا دی د دې شرم نه مړه لس بنګلې جوړې کړه قسم په خدای دا شرم دا آیسو والا دی دا نشو والا دی دی بار ملکونو ته نشه لیږي دی پوډري دی دا پوډر لیږي دی یو ملک ته بل ملک ته عربو ملکونو ته دنیا دی تباه کړه مسلمانانو کې فساد دی پیدا که فساد فی الارض مفسد په ځمکه کې فساد دی پیدا که دا د چا د لاسه دا د مور پلار د لاسه دا بچی مونږ غرق او تباه کړه د دې بچو مونږ تربیت ونه کړ که دا دې ورته وښوله چې بچی دا ملک ستا ملک دی ګورې دې ملک کې بغلا نه کوې د ملک د خزانې نه بغلا نه کوې دا مسلمان ستا رور دی ګورې که سبا افسر شوې چې رشوت دې وانلې چې راشي زر وله کار کوه په منډه کار کوه دنیا دې د بچي خکړه و خیر دې وله خیر صرف مونږ دې له لګیا دو چې پیسه پیدا کو په حلال یو که په حرام د حلالو برکت تاسو ګوره د دې امام بخاري نه چې دا دومره لوی سړی جوړ شو پسه ته جوړ شو امام بخاري وی پلار راته پیسې پرېښې وې ټولې مې ولګولې پسه کې په حدیثو باندې په حدیثو مې ولګولې او ما ته چې پلار کومه پیسه پرېښې وه یو پیسه پکې مشتبه نه وه حرام خو څه کې چې شبهه پکې نه وه معمولي غوندې د حرامو داغ پې نو اقا پیسې مې ټولې د رسول الله مبارک دا حدیثو په زده کړه ولګولې نو ورشه چې وفات شو نو د قبر نه خوشبویې روانې وې نن تاسو هم غرق کې موږ هم د سره غرق یو زموږ رزق هم ستاسو دی موږ په ودونو کې ستاسو ډوډۍ خورو د دې خلکو موږ په خادو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو یو بل د یو بل خورو په دې مړو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو جامه هم ستاسو اغوندو که تاسو حلال کوئ زموږ هر څه به حلال که تاسو مرداره کوئ زموږ هر څه مردار دنیا په بل طرف روانه ده سکون نشته ټینشن دی ټول ټینشن دا سوچ وکړئ چې په حلالو کې کم برکت دی قسم دی که دا په حرامو کې ډېره زمانه مخکې مې یو کتاب کې کتل یو سړی ابن عقیل او په مکه مکرمه کې پاتې کېده هغه زمانه کې دومره دا رشنو نه دا ویزې میزې وې دا اوس چې کومې ویزې میزې دي دا خود دا تیل میلل ته پیدا شو دا خلک لاړل زموږ مشرانو به وی د عربو ملکونو خلق بدل تراتلل پر رجب کې نو خلقو به سره امداد کو د سعودي خلق براتل پر رجب کې او د خلقو کره به دیرو او خلقو به دا
د سعودي عربستان به ورته وي دا د عربستان سعودي عربستان خلک دي خلکو به ورسره په خوشحالۍ مدد کو دلته تعاون به ورسره وکړو نو بیا به بهري جګ ته به انګوټ وی هغې کې به لاړه معلمان به دلته راتلل ځان له به اجیان کتل ما سره به حج لدی ما سره به حج لدی ما سره به حج لدی معلمان په خدای یقین وکړه دا ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې د هغه ځای خلک به راتلل خلکو به ورته سیدان وي دلته به خلکو چنده راغونډه کولی به ورکړه واپس به لاړل غربت و ډېر زیات غربت ګاډي چې به تلل د یو ښار نه بل ښار ته نو لار کې به یې لوټ کول د حجیانو ګاډي به یې لوټ کړل او چې هر څه به یې ترې واخېستل ما ته مولانا سربلند خان صاحب د خدای پاک وبخي د نوي کلي زموږ د باباجي دوستو ما ته یې ګاډي لوټ کړه پیسې مونږ یو ځای کې پټې کړې وې وی هر څه یې مونږ ته وي چې نموتو مرو وی موتو مړه شی که زموږ در باندې هر څه یې واخېستل دا غربت و ډېر زیات هلته دا خو دا تیل میل پیدا شو دا خلک مالدار شو دا خلک به تل دا ویزې میزې دا قصې پیسې دا چکرې نه وې دا ابن عقیل وی په مکه شریفه کې دیرو میں هېڅوک مې نو هېڅوک مې نو دیرو په مکه شریفه کې یو سپینګیرې سړی راغلی دی په سترګو ړوند او هغې سپینګیرې سړي امیل اغشتې دی په بازار کې د مکې نه خلک تحفې تحایف راوړي سرو زرو امیل هتې روک شوی دی چې ته روک شو ابن عقیل وی زما لاس ته راغی چې زما لاس ته راغی ډېر زیات ما وی دا خو د زرګونو درهمو بلو پیسو امیل دی د سرو زرو شیطان راته وی خوندي که بل خوا راته فرشته دلته ناسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان دی دلته یو خوا شیطان ناسته بل خوا فرشته ناسته ګوره دا چې کم وخت کې ته ګناه کې شیطان وی کوه لیکن که ستا خیالي بل طرف ته راړه راته وي چې ګورې ونه کې ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملک لمة بقلب ابن آدم دا نیکي راته فرشته وی هله شا به کوه ګناه به کوه او دا ګناه راته هغه شیطان یې مړه وکړه توبه به وباسي خلک نه وی هلکه وی زما دا یو ړه وایي چې دا کار وکړو بل ړه مې وایي چې دا کار وکړو زړونه دوه نه دي زړه یو دی ابن عقیل وایي چې د یو ړه راته وایي شابه بس خوندي که د بلو پیسو مال دی دی به خپل وطن ته چېرته یو ځل خو به دی که مال دی په سره وشو دا بل راته وایي چې نه پام کوه ګناه ده یو په سترګو ړوند سړی و سپینګیرې چغې وایي ای خدای مو بخه زما نامیل پروت دی که چا مونتي مال یې راکړې ای خدای مو بخه زما لور ده زه چې حج له راتلم هغې لور مې پیسې جمع کړې وې په یو روپۍ زما لور دلته ماشومانو ته سبق ښیي د قرآن شریف هغې وله څه تحفې تحایف ورکړې وې په یو روپۍ پیسې جمع کړې زما لور ده چرګې خرڅې کړې دي چرګواګې خرڅې کړې دي په یو روپۍ ځان له پیسې جمع کړې وې ډېر مسکینه یم او لور مې مسکینه ده مال یې دا پیسې راکړه چې بابا حج ته دې لاړ شه او مال امیل راوړه نو دا مې د هغې په هغه پیسو امیل اغشتې او رانه روک شو داسې په زارې غریب لګیا دی په حرم شریف په جومات کې په مکه کې چغې وایي زه چې اوس لاړ شم زما لور به سترګې نیولې چې پلار مې راغی د حج نه ماله به امیل راوړي او زه چې سامان وسپړدم د لور امیل به پکې نه لور به مې څه وایي خدای مو بخه که زما امیل په یو روپۍ زما لور جمع پونچي کړې ده او ما وله د امیل پې اخیستې ده خدای خاطر وکړې که چا مونتې مال خپل امیل راکړې ابن عقیل وایي چې د دې سړي دا چغې مې واورېدې او دا فریاد مې واورېده اړه مې نرم شو ما ورمنډه کړې باباجي امیل نښه پته هغې راتار څو خو امیل مې ورکړه چې دا امیل ما مونږ ترې ها دا خپل امیل دی واله باباجي هغه وخت سره 1500 درهم یا روپۍ هر څه چې راوویسته چې ها بچې دا واله تا خو زما لور به ما ته په لاره کې ولاړی دی امیل ته زما خو دې بیړه پار کړه مهرباني وکړه ما وی نه ما د الله دپاره کړه زه خو دا خو ستا امیل و ما ومونته او تاله مې درکړه دا ما د خدای دپاره واله او وروڼو ګورې دقسې پکار ده چې شی کله ومونې که نه یو شی که هغه شی داسې وي چې که تا ته پته وي چې مالک ورپسې نه راځي
مالک ته پته مو لګي نه راځي نو هغه ستا دی بیا لکه مثلا په دې لاره کې د ټماټر ومونځه نو که چېرته چاته پته مو لګېده چې دلته ټماټر مانه پروت دی نو هلکه هلته د ټماټر پروت دی زمانه بس خپل کار وکړي یا په لاره ګنې پروت دی نو خو ټرک نه به پروت وي که نه یا وږې پروت دی نو دا که مالک ته پته مو لګي چې هلته مانه ګنې پروت دی مانه وږې پروت دی نه راځي ورپسې نو پروا نشته دا والا دا دلالتن اذنې خو که تا ته پته ولګېده که مالک پې خبردار شو راځي ورپسې نو دا به بیا محفوظ کې حضور پاک فرمای دا شی محفوظ کا بټوی بټوه محفوظ کا د بټوی مزې محفوظ کا منګه 500 روپۍ نوټ یا 100 روپۍ په ځمکه پرتی زر پې خپه کېد یو خوا بل خو ګوري چې چولیدم او که نه چې څوک نه لاس غلې غوندې ورښکته کړو 100 روپۍ راوباسو او زر یې جیب کې ومنډو درې چغې ووښي طرف ته خدای مو بخښه 100 روپۍ مې مونتې بل طرف ته بل طرف ته درې چغې مې ووالې چې دا په کوم کتاب کې دی شی مې و پردی مال مې و حرامه مې واله نا چې دې ومونته د دې به هغې پورې تعریف کې وی به چې ما شی مونتې دی نښه پته ښایې په سوشل میډیا به ورکې په سړک دې مونتې دی اډو ته به دې عمرزی اډې ته تنګي اډې ته ارچن اډې پېښور 400 چې دغسې خصوصکي نه به پروت وي فلین کوچ نه ما یو غوټه مونتې را ما ته رې څوک وښیي چې ورکړه هغې پورې به د دې تعریف کې او په هغه طریقه به کې چې مالک ته ورورسي چې ستا غالب ګمان راشي چې باس مالک نه پیدا کېږي بیا هم که د امام صاحب مذهب څه دی که غریب نو په خپل استعمال کې راوستی شي که مالدار خیرات پکې ثواب به هغه ته بخې خو که وروسته مالک پیدا شو نو ورکوې به مثل به یې ورکوې یا قیمت ممکن دا شی شته د دنیا لرګي سیلاب راوړل په دې پردو پټو کې وغورځول دې سیند او هغه خلق ورپسې رالل چې دا زمونږ لرګي دي مونږ درته نښه ښایو مونږ پې لیکل کړي دي په دې لرګو دا نمبرې دي مونږ درته خپلې نمبرې ښایو دی به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیو دا و دلته پیر تاریکې راغلي و پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیراو یو ظالم یو ګمراه سړی یو ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیو د هغه دی وروره خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښود چې ټوپ پې کړي چې چا به ونیو بس دا وي د هغه دی او مارغه دی وایي که خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردی شی دی او هغې د خر بچي به وي د جینکو متعلق وی جونه دي ګلونه دي بویاوه او ښکلاوه لکه ګل چې سړی بیه یو ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې هم ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وی جونه دي ګلونه دي وی بویاوه او ښکلاوه وی د خر بچیه به دا ملایان صاحبان خدای زمونږ علمو لم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسه لالو دی پرېږدو د شغې پیر تاریکې په منډه تښتېده بیا پته نه لګېده لمن ورپسې پرېده او بیا تښتېده یو ظالم سړی نو دلته به خلکو هغه چې کوم لرګي پراته مړه وي چرګ خو یو مارغو چې خدای دې بې خوباسه پردی شی دی د هغه خونه غرقه شوه بلا لرګي تېرالل د کروړونو روپو والله چې چا لرګي مونتې دی وایي دا خو ماله خدای راکه نو خدای راکه د بس پلان کوچ نه به غوټه راوغورځېږي او ستا په زولۍ کې بیا کلکه راونیسې او خدای راکه دا ته څه کې ابن عقیل وایي امیل مې ولا ورکړه سړی لاړ چې سړی لاړو حج خلاص شو ډېره موده مې په مکه مکرمه کې تېره کړه ما وی یاره بس دلته خو مې ډېر عبادت وکړو وخت مې تېر کړو زم خپل کلي ته کلي کې مې څوک شته نه پلار مور بچي واده خو کړی نه دی هېڅ نشته خو تربوران لرې خو شته وطن خو شته که نه کلي ته ځه رالم جدې ته کښتۍ ته وخته چې روان یم په لاره کښتۍ غرقه شوه دا پخوا به دا کښتۍ ډېرې غرقېدې کښتۍ ماته شوه او غرقه شوه او یو تخته باندې زه ناست وم په هغې مې ځان ټینګ کړ چپی واله 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 هغه تخته لاړه یو جزیرې ته هلته یې ونې پورې جزیرې پورې نښته دتې کوشم چې کوشم په هغه جزیره کې تلم هغې کې آبادي وه یعنې یو کلی ده اوس هم جاپان بله جزیرې د انډونیشیا بله جزیرې
د سلو نه زیاتې جزیرې د انډونیشیا ملیشیا او انډونیشیا وی جزیرې ته ورم کلي یو جومات و هغې ته ورننوتم جومات کې کېناستم خدای اوس بس په خپل کلي ته به ځم دې خلکو نه تپوس وکړم چې دا د کوم وطن ته رالم کوم علاقې ته رالم جومات ته لاړم د مانځه وخت شو د بشریت برابر و ما خلکو وی مونځ نه کې راکې میلمه مونږ له مونځ وی ورمخکې شو مونځ مې ورته وکړ هغوی زما قرات خوښ شو همغه جومات کې خلکو امام کړم هلکه به زمونږ امام مړ شوی دی او دلته زمونږ او ماشومان به راتلل هغوی ته مې سبق شروع کړو چې دین درځي او قرآن درځي هر دی باچا باچه بس خدای پاک هغه جومات کې مې رزق برابر کړ ډوډۍ به مې غي راکوله چای ډوډۍ هر څه راکول د هغې بچو ته مې سهار او مازدیګر ماښام سبق هم کو بس هغې مې ښه خوشحاله وو او ما ورته مخکې مونځ هم کو هر څه برابر کړل وی راته چې وی چې استاد جي واده نه کې ما یې ولې نه کوم بشیر جانه واده نه کې دې کې څوک ست غواړي هلکه امینه دې کې څوک ست غواړي بغیر د بشیر جان بشیر جان وی واده 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 خو چې ولا ښځه وګورې نو بیا 15 ګزه وروسته ټوپونه وایي وی سلا به پې وکړو که نه هلکه سلا وکړو نه الوایا نو چا ورته وی هلکه مولوي صاحب واده نه کې واده ولې نه کوو یاره دلته زمونږ یو استاد و د دې جومات امام و معذور او وفات شوی د هغه یوه لور ده ښه ښایسته ښکلې او زمونږ د دې ټولو ماشومانو جینکو استاد قرآن ورته ښایي نو که دې خوښی چې همغه درته په نکاح کړو ډېره ښه نکاح وشوه ښځه وشوه نکاح وشوه چې نکاح وشوه هغه قوم ورلار څو کړل او دې د شپې کور ته لاړه خپلې بیبي له او بیبي ته یې وکتل هغه عامل چې د مونځ ته یې هغه بوډالی ورکړی هغه د هغه جینۍ په سینه پروت و دی حیران شو داسې هغه عامل ته نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ ګوري چې دا هغه دی که دا بل یو دا څه شی جینۍ ورته وایي څه ته عامل ته ګورې وایي د عامل ته ګورې دا څه ګورې وایي دا کوم ځای وایي دا خو ما ځان له لږې لږې پیسې جمع کړې وې یو روپۍ چرګې خرڅوه چرګواګې خرڅوه د ماشومانو ته مې قرآن خو دی به لګې راوړی نو زما یو بوډا پلار و بوډا پلار په دې جومات کې امام و حج له تنه پیسې مې ورکړې نو ما ورته وی چې بابا ما له په دې میل راوړه دا راله هغه راوړه او بابا مې راته وی چې بچی میل له نه روک شو په مکه کې نو ډېر خفه وم چې تا له به زه څه راوړم تا ته به زه څه وایم چې بچی هغه پیسې څه چې تا خو به هغه عامل ته سترګې نیولې وې نو یو ځوان زلمی و هغه مونتی و او هغه عامل یې ماله راکړه یاره بچی ډېر ښه زلمی و که هغه زلمی خدای ماله په ګوتو راکړه نو تا ورته ودومه ارمان که هغه زلمی دلته راغی یا هر څنګه ډېر نیک انسان و دا هغه عامل دی وی ما ورته چې هغه زلمی زه یم دا ما مونتی و او ستا پلار له مې ورکړه ګوره چې سترګې خړې نه کړې حرامو نه زه سترګې واړولې نو خدای پاک وله همغه عامل په حلاله ورکړو که هلته یې پټ کړې وې بابا به خیرې هم کولې ازار به م ورپسې مرداره به م وه نو چې هلته یې پټ کړې وې نو په ارامه د خدای په دشمنۍ او په ګناه او چې په حلاله شو نو هغه امیل هم وله خدای ورکړه او امیل سره وله خدای امیل والا هم ورکړه ښځه یې مشو بچرجانه داسې نیکي کوه ښځې ډېرې دي او خدای وله امامتي هم ورکړه الله وله کور هم ورکړه د هغه بوډا بابا د هغه جینۍ کور او هر څه وله خدای پاک ورکړه حلاله کې چې رونو کم برکت دی زما قسم دی که په حرامه کې هغه برکت دی تاسو ته ما یو ځل نه دوه درې ځله دا خبره کړې خو بیا در یادومه په دیوبند کې مولا قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي دا که لګي قاري طیب صاحب رحمت زما اوبه خلکو له مو ورکړم مړه ماله راکړم دی ویشئ تقریر زه کوم اوبه په خلکو ویشئ امیر پرېږده وه ها نو دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې دیوبند کې یو شاجي و دا سید چې ورته وایي سید نو هغه به ګیا خرڅوله او هغه ګیا چې به هغه خرڅه کړه نو کال پس به د دیوبند د مدرسې
چې څومره استادان و عالمان هغې له به یې ډوډۍ کوله وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې شاجي صاحب هغه ډوډۍ به کلی وی هغې کې به څه غوښې نه وې هغې کې به چرګان او پولو نه نو ساده خوراک به وی قسم په خدای چې هغې کې به کم برکات و نو مونږ به د هغې برکت د وجې نه یو کال د هغې انتظار کوو پوره یو کال چې شاجي ډوډۍ به کلي ډوډۍ چې به مونږ وخوړه مونږ به په دې خپله کې نورانیت محسوسوو ډوډۍ چې به مونږ وخوړه د هغې برکات به مونږ محسوسول لکه تاسو نه تپوس کوم چې ښکلی خوراک وخورئ نو په دې وجود کې تاسو خپل د دې وجود صحت خوشحالي محسوسوئ که نه او که ګنده خوراک وخورئ الټی به کې مړه څه ګنده شی مې خوړلی دی الټی به درځېله خو دا څښو دا خوراک که نه دا مرداره و دا خوراک څښو دقه رنګې دا روح هم دی چې د روح له د خشته او پاک او حلال شی ورکه نو روحاني برکت بی او که د روح لرې خراب شی ورکه نو روحاني نقصان بی مونږ به یو کال انتظار کوو چې د شاجي د ډوډۍ به کله راځي هغې کې داسې برکات و چې څو ورځې به زمونږ په روح کې د هغې هغه ټیسټ او لذت مونږ محسوسوو شاجي صاحب دا ډوډۍ به څنګه کوله ګیا به یې خرڅوله نو چې ګیا به یې خرڅه کړه نو هغه پیسې به یې جمع کولې نو هغه پیسې به یې په 3 ځایه تقسیمولې یو ځای به هغه پیسې په خپلو بچو او خپلې ښځې له ورکولې یو کونډه ترورې وه یو ځای به یې هغې له ورکولې او دا یو حصه به یې ساتلې نو لږې لږې به جمع شوې نو کال پس به یې د دیوبند د مدرسې استادانو له په هغې ډوډۍ کوله حلاله و مونږ پکې برکت محسوسوو یو ځل یو تانهدارو نو هغه او شاجي صاحب کې به کمال دا چې پڼ به یې څنګه راوړه د ګیا نو چې خلکو به پې جګړې کولې ځکه هغه به اعلی ګیا راوړله او ډېره به یې راوړله او خاص ریټ یې نو تانهدار صاحب چې چا به لومبې لاس کېښود ګیا به هغه باندې خرڅوله تانهدار صاحب راغی او بوډا دا ګیا نن مونږ کره یوسه هغه یې وړ چې یو ویړه پیسې ورنه کړې ماسخوتن چې تانهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وی دا ګیا دی کم دی اخیستی را وی دا هلته یو بوډا دی د هغه نه وی دا خو اس نه خوري اس ته کیر بویه کی او اس ته سر اوسنډې اوچت شي ها دا خو هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي او د هغه قانون خدا دی چې چا لومبې لاس کېښه او ګیا دی ورشه راولې هغه بوډا پولیس یې ورپسې ولېږل وی دا ګیا کې رسا چولې دي اس ته ګیا چې ګیا نه خوري ګنده شي خرڅی څه څښا بوټې دې پکې اچولې دي ورته وی تانهدار صاحب څخه بوټې نه ډېره ښه ګیا ده خو پیسې دې نه دي راکړې پیسې راکړه اس به وخوري دوانې به وکړه نو هر څومره چې پیسې وله ورکړې چې ورکړې شاجي صاحب راغی او اس دی دا کوناټې شاته نه وډبو وی بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلاو شي اس ګیا شروع کړه بیا پې مړېده نه نو دا حلاله ډوډۍ وه د شاجي صاحب برکتي نو زمونږ د دیوبند د مدرسې قاری طیب صاحب محتمم و هغه لیکي چې یو کال به د هغه ډوډۍ مونږ انتظار کوو بله وله امام شافعي رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل یې شاګرد دی دواړه د ټاپ لوی علماء کرام د حدیث او د فقه استادان تیر شوي زبردست احمد ابن حنبل یمن کې پاتې کېده په دې علاقه او امام شافعي صاحب په دې اخره زمانه کې د دې کوفې او د عراق نه تللی مصر ته په مصر کې دفن دی په جامع ازهر شاته هلته کې یو مقبره د هغې کې ده امام شافعي رحمت الله علیه قبر هم دی حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه هم دفن دی هلته خیر شافعي صاحب په مصر کې نو یو ځل یو قافله یمن ته تله نو شافعي صاحب قافلې والا له خط ورکړه وی دا به لاړ شی یمن کې احمد ابن حنبل دی دا خط به هغه له ورکړي چې قافله لاړه احمد ابن حنبل ته خط کې شافعي صاحب لیکلی و چې احمد ابن حنبل هغې شاګرد ډېره موده وشوه زما ستا ملاقات نه دی شوی ډېر مې یاد شوی یو ټیم راته وښایه چې کوم ټیم ته په کلي او فارغ یې چې زه ستا ملاقات له درشم ورې استاذ یې دی لیکن شاګرد ډېر قیمتي شاګرد دی نو استاذ دا ورته نه وایي چې زما ملاقات له راشه زه دې ملاقات له درځم
امام احمد ابن حنبل ته چې خط ورسېده ویې کته او خو زما استاد زما د ملاقات ارمان کړی دی نو چې قافله واپس تله نو بل خط یې وله ورکړ او ویې لیکل چې استاد جي شافعي صاحب زه در روان یم په یو قافله کې ان قریب او ستا ملاقات له درځم زما استاد یې زمام یاد شوی قافله کې راغی امام شافعي رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی مو او ډېر مهمان نوازه مو میلمه دوستو قافله چې څنګه مصر ته نږدې شوه او امام شافعي صاحب ته پته ولګېده نو امام شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وایي چې راځئ زما یو ډېر لوی عالم دی او شاګرد احمد ابن حنبل د هغه ملاقات به کوو نوم د احمد ابن حنبل مشهور و د رسول الله مبارک ملا لقاري 6 لکه لیکلي دي او حافظ ابن حجر 10 لکه لیکلي دي د 10 لکو احادیثو حافظو دا یوازې د رسول الله مبارک احادیث مرفوعه نه دي دې کې د صحابه او د تابعین و آثار او موقوف روایت هم شته 10 لکه ډېر شی دی صاحب زمونږ قرآن شریف 6.5 تقریبا آیاتونه دي حساب لګوو چې د دې نه به څونه جلدونه جوړېږي د دې حافظو ډېر لوی عالم متقي احمد ابن حنبل خلکو ته پته و چې حافظ حدیث دی او شافعي صاحب هم صفت وکړه شاګردانو ته استقبالیت دومره غټه جوړه شوه چې لویه جلسه ته جوړه شوه تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې کوم بادشاه وخت و هغه ته اطلاع راغله چې دنیا بار وتېره څه چل دی هلکه وی دا څه چل دی دا جلسه جلوس وی دا د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد احمد ابن حنبل مصر ته را روان دی شافعي صاحب سره د شاګردانو دوستانو مریدانو د هغه استقبال لوتی دی اوهو احمد را روان دی موږ به هم استقبال وکړو زمانه د علم وه زمانه د دین وه زمانه رسول الله مبارک ته نږدې وه د خلکو په زړه کې د قرآن او د حدیث او د علماو قدر پروت و بادشاه موت د مصر قافله چې راله د امام احمد ابن حنبل ډېر لوی عزت جوړ شو غټه استقبالیه شوه بادشاه شافعي صاحب ته وایي چې حضرت دی به زما میلمه شاهي میلمه به امام شافعي صاحب ورته وایي نه دا ما راغوښتی دی او دی به زما میلمه او ته به هم زما میلمه بېګاله روډۍ تیاره شو برابر احمد ابن حنبل هم ناست دی هغه سره هم خامخا څه شاګردان راغلي دوستان راغلي دي او امام شافعي صاحب سره هم علما دي بادشاه وزیر هم ناست دی دسترخوان ولګې ما خو تاسو شافعي صاحب مهمان نواز او ښه زبردست میلمه دوست انسان شافعي صاحب دې خوا ناست احمد ابن حنبل مخامخ ناست دی بادشاه وزیران هم دی او دسترخوان ډک دی روټۍ شروع شو دی ماشومان و شافعي صاحب دی بچو دی وړو څوک ښوروا څوک غوښه څوک اوبه موبه په لوښو کې اچوي خلکو ته ګرځوي ماشومان خدمت کوي ډوډۍ شروع شوه ډوډۍ خلک خوري ټول خلکو ډوډۍ وخوړه احمد ابن حنبل هم اقصې لګیا دی ډوډۍ خوري سر یې پې ښکته کړی خو د دې خلکو که ستاسو خیال وي که نه نو میلمه ته نظري هر څوک میلمه ته ګوري چې میلمه څه وخوړل څنګه خوراک یې وکړه څه شی یې خوښ وه ټول خلک ګوري احمد ابن حنبل ته بادشاه وزیران او بیا چې خلکو بس کړی دی لګیا دی خوري خلک هم حیران و چې سړی جوړ د ډېرو ورځو نار دی ځکه چې خلکو بس کړی ټوله دسترخوان او دی همغسې لګیا دی او زر زر لګیا دی خوري دا څه مسله امام شافعي هم سترګې کله ښکته کوي کله پورته کوي چې خدای ما خو ستا بلا صفت کړی دی چې د پیغمبر د حدیثو شیخ دی حافظ دی او ته چې کومه ډوډۍ خوري خو دا خو د حدیثو خلاف ته لګیا ډوډۍ وخوړلې شوه دسترخوانونه اوچت شو شافعي صاحب کور ته لاړ دی هم بوته یو کوټې ته شافعي صاحب چې څنګه کور ته ورغی نا ماشومانو جینکو الونه ورته لګیا دی پوټیني باباجي هغه احمد ابن حنبل کم یو وی بچیا چې ما ته مخامخ ناست و خو دا هغه احمد ابن حنبل دی هغه د حدیثو حافظ او که نه بچې هغه تا چې وی ډېر متقي او پرهیزګاره دی دا هغه دی او که نه بچې بابا دا څنګه متقي دا متقیان داسې ډوډۍ خوري دا د حدیثو حافظ دونه ډېره ډوډۍ خوري ده خو د حدیثو د سنتو خلاف ورزي وکړه پوره زمانه د رسول الله طرف ته نږدې وه صلی الله علیه وسلم ماشومان هم په سنتو پوهېدل حضور پاک فرمایي چې روټۍ خوري نو خېټه 3 ځایه کا یو ځای کې به ډوډۍ واچې یو ځای کې به اوبه ور واچې
او یو ځای به خالي پرېږدی دی معده کې خپل ګیسي خپل هوایي هغې دپاره به پرېږدی چې دا معده پوره ډکه نه واه واه مونږ پکې لکه د ګیس ځای پرېږدو ګیس خو پرېږده والله که د اوبو ځای هم پکې پرېږدو ورچو نو دویم خره چې لرګي نشته ګنې هم پکې ورمنډه خورو دوه کسان پلار او زوی ډوډۍ ته ناستو نو چې ناستو نو هغه زوی په ډوډۍ کې اوبه وڅکلې نو پلار لاس اوچت کړ او ښه مضبوطه څپېړی ورکړې خدای دې بې خو بس اوبه کور نشته د هغې په ځای به دې روجې خوړلې وي که نه اوبه کور نشته هغوی بابا اسې بې سدې وویلم دا خو ما دې روجو له ځای پکې کاو چې د اوبه ورشي چې دا ځای پکې وشي نو دویمه څپېغړی ورکړې خدای دې تباه کړه زه به دې غوږ کې پټ پې کړی وم بچریانه خبره څنګه ده یار دې ګورې غټ دی دروند دی خو دا مطلب نه دی چې ګنې دې پکې د اوبو ځای نه پرېږدي د غریب ګرځېدل نشته ښه خوریم ډېره خیر بده خبره نه خوریم ډېره خبره مې دې پورې کوله زما وروڼو یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې نو هغه له یو مریض راغی نو هغه مریض ته وي څه به خورم وي هر څه خوره هغه ته بیا وایي جي څه خورم وي درته یم چې هر څه خوره وایي جي ما ته خو پلانکې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورې دا به نه خورې وایي اخر دی هر څه خوره او ته بیا وایي یاره جي دا غوړ او پلانکې وایي ګوره ما له بیا سره راتلې زه درته یم هر څه خوره خو یو خبره وره په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې وایي ردې مه خوره د دې سپېمو مه خوره یعنې لږه خوره بیا دې ما تپوس وکړه مې تا خو ورته هر څه وي مري هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی شوګر لیول یې پروت دی خوراک یې نشته پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی خو چې په اعتدال خورئ یاره مې قرآن شریف کې الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو مشهور شی دی خوراک سکاک کوه اسراف مه کوه نو د لا تسرفو ډېرې معنی دي یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي ډېرو مه خوره دورې شته معنی خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره او رسول الله مبارکم فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنين و طعام الاثنين یکفي للثلاثه داسې ډوډۍ وخوره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي د دوو په دې څلور ماړه شي لږه ډوډۍ خوره لږه معده پوره مه ډکوه صحت به دې مخي دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي خو عمل به پې څوک کوي والله که پې مونږ عمل ما بلو طالبانو ته په دوره حدیث کې وی مې د روجه چې مونږ نیسو که نه نو د روجې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی بدن ورسره ښه کېږي ناره به تېره کې لوږه به تېره کې نو بدن کې به دې وازګې ویلی شي نو ټیک به شي نو ما وی هغه فایده نشته مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو پیره وې ورسره د پاسه پیره وې 2-3 ګی ورسره د پاسه ولې یاره جي بلا لویه ورځ ده سټور جوړو سټور او بیا ماښام پکوړې کباب شربتونه روجې اچارونه دومره مال وخېږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي اعتدال ډېر ښه شی دی زه یم تاسو ته صفت خوم خو قسم دی که زما هم په عمل شته رښتیا خبره ده ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه وایي یاره ته ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مه خوره دا مه خوره دا مې وجنې مې وایي دا یو راته وایي وایي دغه خوره دا پیاز او سلاد یو ته سلاد وایي دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې دا بوتاوه ده دا خلک څاروله ورکوي دا پاڼې ماڼې او دا شنې مڼې دې ته موږ پښتانه ونډه وایو بوتاوه ورته وایو مې دا څارو ته لیکه زه څاروی نه یم زه انسان تاله راغلی پوه شوې پې نو دا دارو به خورې دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که دا مې چې تا ما ته کم پرهیز یاد که که نه روجې به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجې به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل په خدای مې د قسمې په خپله جوړېږم خو میاشت پس به مقبرې ته روانې یم دا څه کې
نو پرهیز ډېر ګران کار دی. ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې، ما ته یې دا وزن کمی. هغه کې باندې لیکلي چې 5 ګولۍ سهار او 5 غرمه او 5 ماښام په ناره به خورې. یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ. سهار به مې په ناره وخوړې، خو غنم یې غرمه نه ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ. نو هغې یاړو پیدا ونه کړه. بوتل مې دغسې کېښود چې جانه داسې ده که نه، او چې خدای راکوي نو چې جانه څه کېښوده. خیر خبره مې دې پورې کوله رونو. خوراک یې ښه ډېره ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي، وایي دغه امام دی تا تا صفت کو دغه متقي دی. دا متقیان او پرهیزګاران داسې ډوډۍ خوري، دومره ډېره یې خوړه. مونږ خو یې په شرمونو وشرمولو، ټولو خلکو ورته کتل او خلکو به یې اشارې کولې چې شافعي صاحب وایي بزرګ دا بزرګ داسې د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه. سنت خو خلک لږه ډوډۍ خوري. ټولو خلکو قتل، خلکو بس کو هغه لګیا و، د 10 ورځو نار دې راوستی و. یا شافعي صاحب وایي نو بچې ما هم محسوسه کړه ما ته مخامخ خو میلمه دی، نو میلمه چې در راوغواړي ډوډۍ دې ورته کېښوده نو ورته ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. شرم دی که نه بچې. احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی ما له ځان له کوټه کې کټ واچوه، زه به ځان له سمنم. ډېره ښه ځان له یې وله کوټه کې بستره واچوله او لوڼو ته یې وی لوټه ورته کېدې، ولې دې یو پېشمني پاسي نو تهجد به کوي او دس به کوي. لوټه یې ورته کېښوده. سهار چې امام شافعي رحمت الله علیه جومات ته احمد ابن حنبل ورسره لاړ چې هغه ماشومان یې ورلې بستره برابرې ځای چې ویې کتل لوټه هم اقسې د اوبو ډکه پرته ده. چې شافعي صاحب واپس راغی لوڼه ورته وایي بابا ناشناز برګ دې راوستی و، بچې بیا څه چل شوی دی؟ وی ټوله شپې خوب کړی دی، تهجد یې نه دي کړی. وی بچې تاسو ته څه پته لګي؟ وی کومه لوټه چې ورته مونږ یې ښودې و ډکه پرته وه. نو چې اودس یې ونه کړ نو مونځ یې کم ځای نه وکړ. بله ماشوم ورته وایي نو هغه تهجد هغه لږه خوړلې وه. تهجد خو هغه څوک کوي چې هغه ډوډۍ لږه وخوري د شپې پاسي، هغه خو دومره خوړلې وه دومره چې هغه د شپې پاسېدی کم ځای شو. واقعي چې ډوډۍ ډېره وخوري. مونږ ته اکثر طالبان ویل پېشمني پاسېدی نه شو. نو مې تاسو دونه وخورئ چې ټوله شپه ګرمي کوئ، غړط او غړط او غړط، او مې په دې پوړ اوړی راوړی داسې په دې پوړ روغړېږې د پاسېدو طاقت هم نه. نو دا خو په پېشمنۍ هغه څوک پاسي چې روټۍ کم وخوري. چې احمد ابن حنبل راغی نو شافعي صاحب ورته وی احمد یو خبره درته کوم خو چې خفه نه شي. په دې بنیاد درته نه کوم چې زه په تا تنګ یم یا ستا په ډوډۍ تنګ یم، زه خوشحاله یم، خو تا 2 غلطۍ وکړې. یو د بېګا د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه، زر زر دې مو خوړه، ډېره زیاته دې وخوړه. ما ته ماشومانو جینکو پیغور راکړه خپل وروڼو، او ما ته هغه خلکو اشارې راکړې چې دا زبرګ دی. او بل دا دی چې بېګارې تهجد نه دي کړی، لوټه همقسې ډکه پرته وه. احمد چې ما نه تلې دا حالت دې په څه بدل شو؟ ته خو د قرآن او د حدیثو حافظ یې، د کله نه بدل شوی دا در باندې څه چل شوی دی؟ احمد ابن حنبل ورته استاد جي لږ وروستو ما ته موقع راکړه د خبرې، بیا خبره کوه. وی بېګا چې ستا ډوډۍ ته کېناستم زما دې په خدای قسمې داسې حلاله ډوډۍ ما چاته نه وه لیدلې. ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل چې ستا په ډوډۍ د اسمان د طرف نه برکتونه او رحمتونه ورېدل. برکات دې ته کشف وایي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ وګورئ، د ځانه خبرې به نه کوئ، تاریخ وګورئ پته به راته ولري. امام احمد نبی علیه السلام فرمایي چې دا اودس اوبه څوک په لاس اچوي او په مخ، ابن ماجه وغیرہ نسائی کې حدیث دي، مسلم کې او ترمذي کې، نو د دې اندامونو نه دا ګناهونه لاندې د اوبو سره پرېوځي. امام صاحب وایي مونږ ته په سترګو ښکاري هغه ګناهونه چې دا لاندې روان دي. ګناه خو په سترګو نه ښکاري، لیکن هغوی ته الله هغه څیزونه ښودل. شاه ولی الله صاحب افتراقاتو کې لیکلي دی، وګورئ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د بره نه مصیبت را روانې او تا دعا وکړه او صدقه دې وکړه، دا دعا او صدقه لاړ شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت واپس کړي. وی مونږ ته په سترګو ښکاري چې صدقه ورکو او صدقه بره روانې مصیبت سره ډغره ووایي، مصیبت هم راته ښکاري. بهر کیف زمارو نیکانو ته چې دوشي کرامت ورته یو پیغمبر ته چې وشي ما اذا انزل من خزائن رحمت ربک ما اذا انزل من الفتن، حضور پاک ته به دا ښکارېدل، بیا هغې ته معجزه وایي.
نو ما برکات لیدل په دې ډوډۍ د پاسه چې بره نه راورېدل رحمتونه برېدل ما وی احمده داسې حلاله ډوډۍ دا به په دنیا کې نه مونې شبه خورا شابه چې څومره خوړی شي خوره روجې به وروستو نیسم د دې په بدل کې خو شابه حلاله ډوډۍ د ګورې بل ځای نه پیدا کېږي د دې ډېر برکات دي خورا 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 نو ما ځکه بېګا ډوډۍ زیاته خوړلې ده صاحب حلاله برکتونه مې دي او امام شافعي صاحب وایي ستا دې ډوډۍ په ما کې دوه اثره پیدا کړل یو علمي یو عملي ګوره د حلالې ډوډۍ وی علمي اثر یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې قرآن او سنت ته حدیثو ته سوچ کو نو د یو آیت نه د یو حدیث نه مې په شلګونو په سلګونو مسلې راوویستې دا سره ډوډۍ برکت دې آیت نه دا مسله معلومېږي دا او عملي برکت یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې ټوله شپه علم او عمل دواړه کړي دي ما د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی نو ستا لوټۍ له مې ځکه ګوتې نه دي وروړی حلاله کې ډېر برکت یې زما بس لنډ مثال به یې در کوم چې حرامه چې ګنده شی خورې نو وجود دې خرابوي چې ښه شی خورې نو وجود له فایده ورکوي دقه رنګې که حرامه خورې روح تباه کوي او که حلاله خورې نو روح له فایده ورکوي او د حرام رزق ډېر لوی برکات دي زما وروڼو لږ نه ډېر زیات به هر کیف دی کې دا امام احمد ابن حنبل به دومره ځان ساته د حرامو نه چې هغه د هغه د تقوا ډېر زیات مثالونه دي لږ نه چې ته مقرله بله جمعه به راته پکې بیا هم یو څو خبرې وکړم خو زما وروڼو بنیاد دا دی چې کوشش کوئ حلال رزق خورئ د حلال رزق ډېر برکات دي ستا ژوند به خوشحالي ستا د بچو ژوند به خوشحالي د ښځې ژوند به دې خوشحالي سکون به یې راته په هغه لږه کې به ته مطمئنې د زړه نه او که مرداره خورې نو سکون به راته ني نه تا ته نه ستا ښځې ته یو اخري مثال در کومه ته چې په غوښه ږدې مږې ته په پنجره کې نو خشتکې یې که نه هله وي دا غوښه ښه مزېداره بوټی وګورئ هغه اترسئ په هغې کې اوږه م ورته واچئ په هغې کې ورته مرچکې م واچئ چې دا ښه خوشبویه شي چې دا مږې ورپسې د سړو نه م راوځي نو په لټ کې ورته بیا په هغه پنجره کې ورته هغه غوښه واچئ نو په مږه خوشبویي ولګي نو مږې ورپسې سړو نه م راوځي را روانې وي او مږې خوشحالې چې نعمت دی هغه پنجرې ته وردننه شي هلته یې خوري هغه مږې ته هغه خوشبویه نوالن وړی ډېره زبردسته نعمت ښکاري ګډېږي ورته خو ماشوم بار ولاړي هغه سره کوتک په لاس کې نو ماشوم یې خوره بچې لږه غوندې خوره سې مستې په دا پنجره وړم او په اوبو کې به ډوبوم او دا کوتک را سره دی اوس په دې ډبومه دقه رنګې دا مرداره ډوډۍ دا د شیطان د خلکو ته ډولې کړي خشته کړي وي هلته فرشتو کوتکې ورته نیولي چې شابه خوره مزیداره ډوډۍ ده خوند یې دله درکړی دی خو دا ستا د نیوکې دپاره ده په دې کې د خدای نیسي قبر کې او قیامت کې به د سره ګوري او د حلالې هغه مثال دی چې ډېره ترسکونه نه ډېره مزیداره نه لیکن یو خشتن وړی د تیاره کړو بچي د دې ورکه هم بچې دا خوره نو ترسکونې ته مه خوشحالېږئ زما وروڼو حلالې ته خوشحاله شي حلاله کې ډېر برکات دي الله ځکه قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته په خپله زمانه کې فرمایلی دي یا ایها الرسل ای زما رسولانو پیغمبرانو کلو من الطیبات پاکیزه حلال ستره خوراکو کې وعملو صالح قسم دې په حلالو کې چې کم برکت دی په حرامو کې نشته هر چاله خدای پاک د رزق بندوبست کړی دی چې کم انسان دی ډېرې دا نه وایي چې زما د رزق بندوبست نشته نه رزق خدای هر چاله مقرر کړی دی لا د مور په ګېډه کې و چې دله خدای روزي مقرر کړې ده حدیث پاک کې راځي چې کله انسان د مور په ګېډه کې 4 میاشتې تېرې کړي او الله فرشتې ته حکم وکړي چې ته پکې ساه واچوه نو فرشته د الله نه د یو څو خبرو تپوس کوي یو پکې دا دی چې مر رزق الله د رزق به څومره وي څه به خوري ګوره ما لفظ استعمال شوی دی نو فیکتبو دی لا د مور په خېټه کې چې د روزي ولیکلی شي چې دی به څومره روزي خوري او څه به خوري
تر مرګه پورې دا ولیکلی شي. نو روزي خو ستا دپاره مقرره ده، هغه کې خو دویمه شته دی نه چې کومې روجې دله خدای مقرر کړي دی به خامخا خورې. اوس اختیار ستا دی چې په حلال یې خورې که په حرام یې خورې، دې کې انسان مکلف دی. چې کومې اوبه دله خدای مقرر کړی به خامخا څکې، اوس ستا خوښه ده که د ډنډو به څکې، حلال څکې، پاک څکې او که پلیت څکې. زه به یو مثال درکم، لکه یو ځای کې یو چینه ده پاکه او د هغې اوبه تاله مقرر دی چې دا به څکې، دومره لیټر اوبه به ته دروازې ښکې، دا به لازما څکې. اوس ستا خوښه ده که د دې چینې نه ځان ته لختې په پاکه ځمکه کې راولې او که په ګنده ځمکه کې راولې. نو مونږ ته شیطان دا ګنده ځمکه خوښه کړې ده. مونږ ته شیطان و چې په دې ګند په دې ډیران کې دا لختې راونه، په دې ګنده ځمکه کې راونه. ګورې په دې کې که دې رانوست د اوبه درته نه راځي، که په دې ډیراني لاره دې لختې رانوست نو د تندې به مړ شي. نو مونږ په هغه ډیراني لار کې او په هغه ګند کې لختې وباسو نو ځان له اوبه راولو. هلکه په پاکه ځمکه کې ولې نه وباسې چې صفا پاکیزه؟ نو شیطان وایي نه دا لار ده، هغه نه ده. خدای وایي هغه ده، دا نه ده. نو موږ د شیطان منو، د خدای نه منو. اوبه خو همغه به تاله خامخا راځي. نو په پلیت او په ګنده او په ډیراني لار ولې ځان ته لختې جوړی؟ چې کوم رزق دله خدای مقرر کړی قسم دی همغه به خورې. ما راته قسم وخوړ، دا د حضور پاک وینا ده. نو په ګندې ولې راولې، په پاکه ولې نه راولې؟ زمارونو حلال لږ سیز کې چې کم خیر او برکت دی، قسم دی که په حرامه په لکونو کروڑونو کې هغه خیر او برکت وي. په حلال الله خوشحالیږي. د حلال نه چې د کم وجود او کم غوښه زرغونه شو جنت ته به ځي، او د مردار حرامو نه چې کم غوښه زرغونه شي نو دوزخ ته به ځي. د حلال رزق برکات ته تننوي. زمونږ د دین په د امامانو کې یو دوی امامان تیر شوي دي. یو ته امام شافعي رحمت الله علیه، یو ته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. دا امام احمد ابن حنبل په دې ټولو امامانو کې کشر امام، مشران امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک صاحب دی، او امام شافعي او احمد ابن حنبل کشران دي. خو بیا په دې کې امام شافعي رحمت الله علیه مشر او احمد ابن حنبل کشر، او د امام شافعي رحمت الله علیه استادمو او امام احمد ابن حنبل شاگردمو. دی د حضور پاک د هجرت په 164 سال یو سل او سلیرشتمه هجری کې پیدا شوه. 164 یعنی د پیغمبر مبارک د هجرت د واخلا د پیدایش پورې 164 سالو، یو سل سالور شپېته د پیداش. مور تربیت وکړه ځکه پلار یې مړو. دی دا د 2 کالو چې پلار یې مړ شوی، مور ته پاتې شو او په عراق کې پیدا شوی دی. خو عربي ګورئ، هغه زمانه کې د عراق د کوفې او د بصرې د علاقه فارسي وه. دا فارسیانو دی به فارسي وي. دا وروسته بیا د حضرت علي رضی الله عنه چې کله کوفې ته راغی نو د دنیا صحابه ورسره رالل او ډېر تابعین رالل. نو دې خلقو بیا د هغوی نه عربي زده کړه. نو دا بیا بعضې پکې د عربیون نسلو، هغه پلار او نیکه او میندې د عربو نه راغلي و دلته اوسېدل، او چا دلته عربي د هغوی نه زده کړه. نو دې عربیون نسل و پلار یم عربي او د شیبان و شیبانی نسل او مور یم عربي وه. نو په 144 هجري کې دی پیدا شو. دی لا ماشومو چې پلار یې مړ شو. ټول تربیت یې ګورې مور کړی. مور چې صالح یو دیندار نو د بچي نه ملغلره جوړېدی شي، او مور چې بېدینه بدعمله نو د بچي نه ملغلره نشي جوړېدی، د بچي نه ګند جوړېږي، بیا لوپر ته جوړېږي. نو داسې زمانه تېره کړه زمارونو چې په غربت او په غریبۍ وخت تېر کړه. ډېر په غربت مزدوري به یې کوله او سبق به یې وی، علم به یې حاصلو، علم به یې حاصلو، علم او ګرځېده به. او هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه په هغې وګرځېد، مکې ته او مدینې ته، یمن ته، کوفه بصره خو خپلې علاقې وې، دې کې وګرځېد. او د ډېرو غټو غټو علماو نه محدثینو نه د حضور پاک حدیث په زده کول. حافظ الحدیث صاحب
د رسول الله مبارک او د صحابه او تابعینو چې کوم مرفوع موقوف او مقطوع روایات دي نو حافظ مولا علی قاری لس لک ویلي دي وی د لس لک روایات او د احادیث حافظ او حافظ ابن حجر وینا د شپالس لک احادیث حافظ شپالس لک روایات مرفوع موقوف مقطوع دا زمون طالبان پی پوئیگی خود شپالس لک احادیث دی حافظ دا قرآن شریف حافظ دیر نیک سڑیو دیر پارسا سلویخ کالا پس گوری دا وعده کرده دا سلویخ تو کالا پوری دا وعده نکاو وی علم طلب کم رستو با وعده کم دا گیو حدیث دا کول ولی چه وعدو کم نو بیا خود علم نشم حاصلو لی بیا خود دا وطن سفر نشم کولی نو دا 40 سال نپس وعده کرده سلویخ تو کالو پوری وعده نکاو او لگیاو او دا علم پا طلب کے او دا حضور پاک حدیث پیزان سر لکلی او کتابی لکلی مستد دا امام احمد ابن حنبل او نور بلا کتابون لکلی دی او احادیث دا رسول اللہ مبارک بے یادول ہم زمارونو زما مقصد دا اغا طول واقعات تا تنویم دا دا در تویما چه دا بمزدوری کولا غریب او علم بے حاصلو غریب انسان امور غریب ہوا لیکن دا حرام و نیزان ساتا حلال بے خوڑا حرام خود سکے چه مشتبه شیئے ندی چه کم شیز کے اشتباب ہوا دا غین امزان ساتا او مولا لقاری دا پا واقعاتو که واقعی لکلی دا و یوزل کور کے ناستو نو بی بی تیوی وی روڑای راولا نو روٹای والا راولا نو چې روټه وته کې خودا او د اوچا تکړه نو د دې روټه نه خماله د حرام بوی راځي د کشف خاوند حالانکه د ډوډۍ نه چاله بوی کم ځای ورځي د حرام او د حلالو دا خو الله ته پته نه خو د نیکانو خلکو ته بعد وخت کې الله پاک کشف اغه سیز چې په دې سترګو نه محسوسېږي په دې پوزه نه محسوسېږي په دې غوږونو نه محسوسېږي دړه په پوزه او دړه په سترګو دړه په غوږونو وته الله غوخی د کشف خاوندو سل کرته رب العالمین په خوب کې لیدلې ده سل کرته 100 بار دا حافظ ابن کثیر هم لیکلی دی او دا نور علماء هم لیکلی دی سل کرته الله په خوب کې لیدلې دی او چې پس یو کم سل کرته ولید کنا نو پړه کې سوچ کوي وی الله کب دې دل می ولیدنی او تاسو پدنه کوم او خدای چې هغه تاسو را ته په خوب کې را یاد کې ځکه بعض وخت کې خوب کې خود سړی خپل اختیار نه نو چې پسلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید نو اغا خبر وتا خدای په خوب کې ور یاد کړه نو د الله نه تاسو کو وی الله اغا سیز راتاو خای چې بنده په تا ته ډیر زیات در نزدیکی ګوره دا څه تاسو کوي دا تاسو نه کوي چې خدای په ځمکه کې یو خزانه راتاو خای مون خلق خدا وایو چې خدای پاکانو چې خوب میولې او تا ته میولې او یا می حضرت خضر ولید او چې خه مضبوط د غر د سرو زر یو غر ته پوسټو کوم چې بس خورې لري کما اولاد سره زری او دا سره زر درا شو کو مونږ دا خوبونه مونږ دې سوچ کې پراته یقین او کا ګورې د حقیقت وي ډېر خلق ما سره رابطه کې لګنا پدې ډېرو خلکو کې په ټلیفون چې کم تاسو کې یو داسې کوي پدې کې دوه کم سل کسان هغه دي چې د دنیا متعلق په پریشانه کې پراته دا وي یره جی پریشانه کې ما دب څه عمل او خای دواره تاو څه پریشانی ده زوینا فرمانه دي تجارت کې نقصان دي دکان کار نه کوي پیسې پوری دي په بل دقه کې خلک لګیا دي یو کس دو بدای چې جی پریشانه ما منستم شوق نکیږي څنګه وکما یو کس پسلو کې دو بدای چې پریشانه بچی می بد عمل دي چې دا نه کان شي دا ډېر لک خلک دا ته ګوره حقیقت په جمعات کې ناشته کم خلق دی چې دا وای چې بچی می مون نه کوي څو کوم وسره سو وظیفه یا ست طریقه یا سو سره وکم منستم شوق نکیږي تهجد لنشم پاسه دی دا ډیر کم خلق تپوسو نه کوي پسلو کې 98 کسان دا تپوس کوي رزق تجارت د بچی نوکری د نوسی نوکری د خد نوکری دا یعنی موږ د دنیا پسې لیونی سپیلنی لګیایو اخرت یې دا سونه جون به زمونږه
په دې دنیا کې به تر څو مونږ جمدي پراته یو دا مرګ به نه راځي دا قبر به نه راځي دا زمونږ کله تاسو څه سوچو کې د شپې چې کله وده کېږي هر یو سړی د خپلې محلې په کورونو نظر واچوي چې ستاسو پړوان دې په دې محلو نه څونه خلک جنازې لاړې وګورئ داسې کور به ما ته وښایې چې هغې کې نه جنازه نه وتې یو یا دوه یا درې داسې دوستان به ستاسو د دوستانو پلاران به او مشران به وګورئ په دې مخ د ځمکه نن هغه کم دي داسې مونږ هم روان یو خو هر سړی د دنیا په سوچ کې دی د دین په سوچ کې هېڅوک هم نشته هر سړی د پیسې په زور کې دی چې پیسه ډېره وګټم د دین سوچ کې هېڅوک نشته هر سړی د دنیا د ځمکه کې لګیا دی نښتی دی د قبر او د آخرت فکر یېر دی بالکل ختم نو د ده سوچ دا دی چې الله دا را یاد کا نو الله ور یاد کړل الله هغه شی راته وښایه چې په قیامت کې تا ته پې الله بنده ډېر زیات در نږدې کړي هغه شی راته وښایه رب العالمین ورته ښکلی جواب کوي وی احمده ما ته چې را نږدې کېږې نو زما په قرآن به را نږدې کړې بل شی دومره نشته چې ما ته پې را نږدې شي ما سوا د قرآن حکیم نه قرآن لوله ما ته به را نږدې کېږې څومره چې قرآن زیات لولې هغه ما ته زیات را نږدې کېږي دا الله رحمت ته به نږدې کېږي دا الله کرم ته به نږدې کېږي او د قیامت پر ورځ د خدای دربار ته به په اسانه نږدې کېږي بیا تې تپوس کوي بیا اقرأه بفهم او بغیر فهم که پوهېږم پې لولمه او که پې نه پوهېږم ولې عرب خو چې لولي په معنا پوهېږي مولیان چې لولي نو په معنا پوهېږي نو عوام خو چې لولي نو هغې خو په معنا نه پوهېږي دا څومره عوام چې د قرآن شریف تلاوت کوي نو دې خو په معنا نه پوهېږي نو چې زه ولولم او په معنا پوهېږم به در نږدې کېږم او که په معنا نه پوهېږم لولم بیا به هم در نږدې کېږم وی الله وفرمایل احمده که په معنا پوهېږې که نه پوهېږې خو چې زما په قرآن د ژبه ګرځي نو ما ته به پرې را نږدې کېږي بعضې خلک وی چې د قرآن په معنا نه پوهېږي او تلاوت کې نو ثواب پکې نشته دا خلک د تلاوت نه ظالمان منې کوي په معنا څوک پوهېږي په سلو کې نه چې په زرو کې یو کس به د قرآن په معنا پوهېږي نور خو نه پوهېږي دا ترغیب ورکه چې د قرآن معنا زده کا دا ترغیب ورکه چې د قرآن تفسیر زده کا دا ترغیب ورکه چې د قرآن مقصد دا دی چې موږ د قرآن په معنا ځان پوهېږو دا ترغیب ورکه چې په معنا پوهېږي او تلاوت کوي نو سم خوند کوي سم ډېر ثواب دی پکې دا ترغیب ورکه چې د قرآن مقصد دا دی چې د قرآن په معنا مونږ ځان پوهی کو عمل پوهی کو عمل هله کېږي چې په معنا ځان پوهېږي خو دا مه وایي چې په معنا نه پوهېږې نو ثواب پکې نشته حضور پاک څه فرمایي وایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة چا چې د قرآن یو حرف ولسته نو یو نیکي ملاویږي نیکي والحسنة بعشر امثالها یو په لسته نو حرف خو معنا نه ورکوي او لسته کې پې ملاوي او بیا فرمایي لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف وی الف لام میم یو حرف نه دی درې حرف دی نو په دې دېرش نیکۍ ملاویږي نو پیغمبر مبارک وی په الف لام میم دېرش نیکۍ ملاویږي د داسې لفظ انتخاب یې وکړه چې د هغې په معنا مولیان هم نه پوهېږي د الف لام میم په معنا عوام خو څه کوي مولیان هم نه پوهېږي او دېرش نیکۍ پې ملاویږي نو احمد ابن حنبل نه چې الله نه تپوس کوي وایي که څوک پوهېږي که نه وایي که پوهېږي که نه پوهېږي خو چې زما قرآن زما الفاظ دا څوک په ژبه باندې وایي نو الله به پې اجر او ثواب ورکوي دومره نیک سړی امام احمد ابن حنبل نو کشف ورته کېده چې سړی سل ځله الله په خوب کې ویني د لوی مرتبې خاوند نو کشف د چې ډوډۍ اوچته کړه نو بیبي ته وایي دې نه خو د حرامو بوی راځي بیبي ورته وایي چې نه اوړه تا راوړي ته خو حلال راوړې خشاک ستا د کور دی اوبه ستا د کور دی نو حرامه د کوم ځای نه شو اوړه خو چې هغه ګلې کېږي نو ډوډۍ پخېږي خوړو نه کړه مالګه هم ستا د کور
بیبي ورته وایي یو خبره مې یاده شوه، خمبیره مې د پلانکي د کور نه راغوښتې